عیسی علیه السلام یو ځل بار ته ووتو، نو په لاره کې وله مخې له ابلیس ورغی، ابلیس شیطان وله مخې له ورغی، نو په دې یو لاس کې ګبین راغستی دی او په بل لاس کې ایرې راغستی دي ابلیس سره. په یو لاس کې ورسره څه دی؟ ګبین دی، په بل لاس کې ورسره څه دي؟ ایرې دي، ایرې. نو عیسی علیه السلام ورته وفرمایل ای د الله دشمنه بیا چېرته روان یې او دا په دې لاسونو کې دې اغوستي څه دي؟ د الله دشمنه بیا دې څه ارادې دي؟ نو دې ابلیس ورته وویلو ای عیسی دا ګبین چې دی که نه دا ګبین دا مې په هغې چا پسې اخیستی دی چې څوک غیبت کوي. څه کوي؟ غیبت کوي. نو دا ګبین د هغه په دې شونډو ومږمه نو هغه نه دا غیبت ډېر خوند را پرېږدي. دا غیبت یو مرض دی، کو خیال وکړئ. په دې چې څوک عادت وي په هغه پورې هسې ټایم نه پاس کېږي. دی به دوکان ته، حجرې ته، سړک ته، دی به ځان له د پیسو ګوري چې د ده سره کښېني او د چا په سر باندې بحث وکړي. داسې خلک وکړي که نه وي؟ خو دی چې د چا سره کښېني د چا په سر به یې راغوستي. نو ابلیس وی دا ګبین مې دې نه راغستی دی چې څوک غیبت کوي چې به د شونډو ورته ومږم چې ښه خوند ورله را پرېږدي، ښه خوند ورله را پرېږدي. او ګوره کې حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي وایي غیبت چې دی که نه الغیبة اشد من الزنا، دا د زنا نه بدترینه ګناه ده. غیبت د زنا نه څه ده؟ بدترینه ګناه ده. اوس تاسو به وایئ چې غیبت د زنا نه څنګه